بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا الله تعالی په صفاتو کې تکوین پرون مونږ ویلو تکوین دا یو مستقل صفت د الله تعالی دی او کنه دی. نو په دې کې د اشاعره او د ماتوریدیو اختلاف دی. اشاعره د الله تعالی لپاره او صفات چې نه دا ثابت وي سبع حیات علم او قدرت اراده سمع بصر او کلام. او ماتوریدیه دا اتم ولهم ثابتوي او ماتوریدی وای چې دا اتم صفت تکوین دا هم د الله تعالی صفت ده. تکوین ویل کېږي یو معدوم سیز لرا د عدم نه وجود تراوستل. معدوم سیز لرا د عدم نه وجود تراوستل او دا تکوین دا د چې کله لري تعلق د سر راځي جدا غیر مخکې دا تکوین تعلق دا خلق سره راشي تخلیق وي کله یو سیز دا پیدا کول سره راشي او ایجاد کول سره راشي د ایجاد وي او د سیس د نیوی پیدا کول لپاره شاید احداث او اختراع وي او دا د الله تعالی لپاره صفت ده. د الله تعالی لپاره صفت دا عقلا ثابت او نقلا ثابت ده. عقلا د سه چې ګور الله تعالی د مکون او الله تعالی د خالق ولېږي او دا خبره ضروري ده چې کوم اسم مشتقین پای کې ماخذ اشتقاق ولا معنا دا ضروري ده. لکه ته چې الله تعالی مکون ده او صفت تکوین دا لپاره نه ثابتو دا خبره غلط ده. او دا تکوین د الله تعالی لپاره صفت ازلی ده. ازلی معنی قدیم ده همیشه ده او همیشه به وي. اوس د دې ازلی کېدل معنی سلوړ دلایل ما تاسو ته بونوي چې دا بیانې پای کې دوه دلیل پرون شي او ولې دلیل لاره کچرتا تکوین صفت ازلی ته ونه معنی تکوین صفت قدیم ته ونه معنی او حادث معنی نو د الله تعالی په ذات پورې با د حادث سلنده با ثابت کول براشي او حادث د الله تعالی په ذات پورې نه متعلق کیږي. پوه شو به معنی حادث نه ثابت. ها دویم نمبر دا دی چې الله تعالی د خپل په ازل کې د ځان لپاره صفت خلق ثابت کړی دی یعنی ځان ته خالق ولري. نو کته د الله صفت تکوین دا د ازل نه ثابت نه کې نو بیا به کې د لازم راشي یا به مجاز تتل لازم راشي. او بعضی کسانو د دې له دا جواب ورکړل چې د صفت ازلی نه ده او الله تعالی چې ځان د لپاره د خالق ټکي استعمال کړی دی نو خالق او مکون یو شی دی. لکه چې د تکوین کړه د خلق سره تعلق راشي نو خالق ورته وي. نو چې کله الله تعالی د ځان د لپاره دا ثابت کړی دی نو دا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چې دا الله تعالی ځان د لپاره د خالق ټکي خالق فی المستقبل نو ځکه ځان د لپاره خالق استعمال کړی دی. نه دا مجازي معنی د تل چې دا لکه صحیح نه دي حقیقي معنی ته ولله چې مجازي معنی ته دي. او دویم دا دی چې هغه مصائب جمع الجوامع دا ویلي دي چې دا قادر علی الخلق ته نو ځکه ورته الله تعالی ځان د لپاره خالق ویلي نو وای چې قادر علی الخلق ته او ځکه ورته خالق ویل نو الله تعالی په ډیر سونو باندې قادر دی. نو دا غسی نو مرده لکه قادر علی السواد نو الله تعالی بیا اسود ویل شي قادر علی البيت الله تعالی بیا ویل شي نشي ویل ورته نو چې دا شي نو دا ولي وي. دریم دا دی کچرتا دا تکوین د الله تعالی دا صفت حادث دا تکوین صفت حادث نو دوه خرابې برازي یا به دا خرابې راځي چې وایو د دې تکوین د دې بل تکوین ته ضرورت دی دا غي بل تکوین ته ضرورت دی دا غي بل تکوین ته ضرورت دی نو دا به تسلسل براشي او تسلسل باطل دی. او تکوین چې نه کنه د دې نو بیا د لازم شي چې دا الله دغه کائنات چې دا عالم چې نه دا خو جوړ لیدا بشماره د لا متناهي تکوینات نه جوړ لید دا عالم د الله تعالی د دنیا پیدا کړی دا نو دا سره د الله تعالی د خلق صفت یو شی د سره بل صفت یو شی سره بل نو دا ټول هر څه چې دا پیدا شوی دي. نو کچرتا پدې کې تسلسل راتللې چې دا یو تکوین په بل تکوین ته محتاج وي بل ته محتاج وي بل ته محتاج وي نو دا ټول دنیا باندې موجود عالم باندې موجود حال دا چې عالم موجود دی. او یاد دا چې پدې کې با دا راتلل چې ته چېرې دا تکوین دی او دې بل تکوین ته ضرورت نشته نو بیا باندې دا مطلب راځي چې دې دا هر ټول څه دي کنه دا بیا دغه ته ضرورت رانه شي حادث ته ضرورت رانه شي یعنی ته چې دا بغیر د تکوین نه پیدا شوی
چې دا څه بغیر تکوین نه پیدا شوی دی تکوین د حاجت نشته نو دا بل هم بغیر د تکوین نه پیدا شوی دا بل هم د تکوین نه پیدا شوی دی یو څه به بغیر د محدث نه پیدا شي او بغیر د محدث نه بغیر د پیدا کوونکی یو څه نه پیدا کیږي پوه شو نو خامخا دا خبره به مني چې دا صفت د الله تعالی تکوین د الله تعالی صفت ازلی ده پوه شو مې لکه پوه شو دې دریم دلیل وګورئ الثالث انه لو كان حادثا یعنی کله تکوین چې کنه دا حادث شي نو بیا به دا دوه حال نه خالی نه وي یا فاما بتکوین اخر یا به دې دا یعنی هر حادث چې کنه دا محتاج وي ایجاد د موجود ته نو دا تکوین دې ته محتاج نه دا تکوین دې ته محتاج نه نو فیلزم التسلسل نو تسلسل براشي پوه شو به نه الګه بری خبره باندې پوه شوي ځکه هر حادث چې کنه هر حادث یعنی هر نوې چیز دا ایجاد د موجود ته محتاج دی څه ته محتاج دی یعنی موجود بده پیدا کوي با موجود بده څه کوي پیدا کوي با نو چې ته چیرې هر ایجاد د موجود چیننده هر حادث چیننده ایجاد د موجود ته محتاج دی نو ذاتی ته محتاج شو نو بل تکوین بل ته محتاج شي یو بل ته محتاج شي او بل ته محتاج دا تسلسل براشي او د دې تسلسل سره دا خبره لازمه ده چې دا ټول کائنات نه موجود بیا پوه شئ دا ټول کائنات او عالم نه موجود ولې ځکه چې د دې د وجود ته په دې باندې موقوف کو او دا ته پیژنې نو دا به غیر متناهي تور باندې غیر متناهي تور ويلزم منه او لازميږي بدنینا استحاله تکوین العالم د عالم دا موجودې دل بدا محال بشي مع انه مشاهد سره دې چې مشاهده کړل شي دا یعنی سره دې چې دې مشاهده کړل شي دې خبره مشاهده کړل شي دا چې دا کائنات موجود دي عالم موجود دی نو کدا حادث وې نه عالم باندې موجود واما بدونه اگر ته چې را دې تکوین د ضرورت نشته بلکې دا په خپل باندې پیدا شوی دی فخپل باندې پیدا شوی نو فیستغنى الحادث عن المحدث نو بے پروا بشي حادث د محدث نه بے پروا بشي حادث د محدث او د احداث نه وفيه تعطيل الصانع او بدی کې بیا د صانع بیکار کېدل لازميږي بیا الله تعالی ته ضرورت دی چار څه خپل باندې پیدا شوی دی الله تعالی ته به ضرورت دی خپل باندې وسیس نه کیږي دا پوه شوي الرابع سلورم نمبر دلیل دا دی په دې خبره باندې سلورم دلیل پیش کړي چې دا صفت تکوین دا الله تعالی لپاره صفت ازلی ده وای کچر دا صفت تکوین دا الله تعالی لپاره دا صفت ازلی نشي او دا صفت حادث شي نو بیا به دا خالی نه فوق الله یا په ذات د الله تعالی کې حدیث وي یا بغیر د الله تعالی د ذات نه حدیث وي نه که په ذات د الله تعالی کې حدیث وي نه د الله تعالی په ذات پوری با حادث سره متعلق کېدل شي او د الله تعالی په ذات پوری خو حوادث دا نه متعلق کیږي او کته چې نه د الله تعالی د ذات پوری نه خدای د نور نه نو بدی کې بدل خبره شي چې هر یو جسم دا لکه قائم بذات او یو جسم قائم بذات په خپل باندې نه قائميږي دا بشي چې هر یو ذات خپل ځل لپاره په خپل پیدا کوم کړي نو هر انسان څخه هر یو چیز په دنیا کې چې څومره موجود دي دا په خپل باندې نشي پیدا کولای لکه پوه شو باندې الرابع سلورم نمبر وې انه لو حدث کچری دا تکوین چې نه کنه دا څه شي دا حادث شي نو لا حدث دا به د الله تعالی په ذات کې حدیث وي ایا بل الله تعالی غیر نه حدیث وي نګر الله تعالی په ذات کې اما فی ذاته کچرته دا الله تعالی په ذات الله تعالی کې دا حدیث شو نو فیصير محلا للحوادث نو دا الله تعالی په محل د حوادث وګرځي او دا محل ده ځکه چې الله تعالی په حوادث او الله تعالی په ذات پورې متعلق کړي پوه شئ او فی غیره یا بل الله تعالی په ذات پورې به تکوین نه وي بلکې الله تعالی د ذات نه علاوه د نو د هر یو څه لپاره به تکویني کما ذا بیلی ابو الهذیل لکه څنګه چې د ابو الهذیل ته لري اندې راغته نو بیا بس شي چې امن ان تکوین کل جسم قائم به چې د هر جسم تکوین په پورې قائم دی یعنی د دې جسم تکوین په پورې دی جسم تکوین په دې پورې دی فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه نو هر یو جسم بخالق او مکون چې د خپل ځان لپاره ولا خفاء في استحالته او دې په محل کې دوه څه خفاء نشته نه
لکه بلې خبره باندې پوه شوي چې دا تکوین یا بل الله تعالی بذات پر ثابت وي نه الله تعالی کدا حادث شي نه الله تعالی بذات پورې خوني شي ثابتول ځکه چې الله تعالی مع الله واجب نه هغه په هر انسان پورې په هر څه پورې الله تعالی نه ما سیوا چې څومره هم دي پای پورې تدا صفت تکوین تدا پای پورې متعلقه نو بیا به دې دا معلومه شي چې هر یو انسان او هر یو څه خپل ځان لپاره په خپل باندې خالق هم دی او په خپل باندې مکون هم دی او حال لري خبره غلطه ده په خپل باندې څنګه شي کولای واښوي وسدا ومبنى هذه الادله د دې څنګه دا خبره کوي کنه دا اشاعره او دا خبره کوي ماتوریدیه دا الله تعالی لپاره صفات تکوین ثابت کنه اشاعره وسوي چې دا الله دا او دا څلورونه خبرې رد کوي چې دا الله تعالی لپاره دا صفات تکوین به ثابت وي کنه چې کله دا مستقل صفت وي د علم او د قدرت په شان دي خدا د سینه ده بلکې دا په اصل کې د کارونو د لپاره مبدا چې نه جوړيږي په کارونو د لپاره مبدا د هر کار د لپاره مبدا چې نه هغه دوه څه دي چې یا قدرت ته چې بای کې عدم موجود وانه دی برابر وي او یا اراده ده چې بای کې یو ته دغه وکړل شي یو ته ترتیب ورکړل شي نو دا تکوین بګي یو څه نه وي څه پکې نه بلکې دا امر اضافي دی د سره امر اضافي څه ته ویل کېږي چې دا غي پیژندل د بل څه په پیژندلو باندې موقوف وي هذا أشاعرة ومذهب ثابت ومبنى هذه الأدلة أو دلائل مبنى على أن بدي خبر معنى التكوين صفة حقيقية إذا تكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة لك علم والقدرة لك دسي تسوكي مني لك سمت ما تريدية مني كنا ها أو دا أشاعرة دا كم شارح تده دا أشاعرة ودا طرفنا له شارح دا چار طرفنا له أو دا كم تده دا ما تريدية ودا طرفنا له والمحققون من المتكلمين او بمتكلمين کې کوم محققين يعني اشاعره هغه على انه من الاضافات والاعتبارات العقليه چې دا تکوین دا یو نوې څه نه ده بلکې دا د اضافات نه ده او د اعتبارات عقليه نه ده اضافت څه ته ویل کېږي اضافت دې ته ویل کېږي کله چې یو موهوم څه وي چې دا غي پیژندل د بل څه په نسبت باندې موقوفي لکه زوی مې پلار نو پلار به حاله پیژنې چې کړه دا د چا لپاره بچي کنه نو د پلار پیژندل په بچي باندې موقوف دي بچي د دې بچي پیژندل په پلار باندې موقوف دي رور ضرور پیژندل په خور باندې دی په رور باندې موقوف دي نو دا امر اضافي وي او اعتبارات عقلي څه ته ویل کېږي چې راغي لپاره په خارج کې څه دغه نه وي په خارج کې راغي لپاره دا څه وجود نه وي په خارج کې راغي لپاره وجود نه وي پوه شو بلی معنی صرف بزین کې هغه څه دا وي اعتبار کولای کېږي نو دا و چې دا څومره هم تکوینات دي کنه څومره هم تکوینات دي نو دا امور اضافي دي یعنی چې کله ګوره د ترزیق نسبت شي نو ترزیق دا امر اضافي دی چې رزق پیژنې نو ترزیق په پیژنې حیات پیژنې نو احیا په پیژنې موت په پیژنې نو اماتت په پیژنې دا ټول ویل مثل كون الصانع تعالى وتقدس لك څنګه چې لمثال كون الصانع کې دل الله تعالی وتقدس قبل كل شيء چې مقدار عليه وسلم ومعه دعسره وبعد رسلنا مذكورا بالسنتنا چې دا وی چې دا ویلېږي زموږ په چکو باندې نو دا اوس محتاج شو چې مذکور جبه ته محتاج شو کنه چې کم جبه نه په مذکور بالسنته ومعبودا او معبود چې د دې اضافت کې عبادت ته ممیتا د دې اضافت کې موت ته او محیا د دې محیا د دې اضافت کې حیات ته ونه ذالک لکه پوښتنه مې باندې اوس په ازل کې چې کنه په ازل کې مبدا تخلیق مبدا ترزیق مبدا ابداعات مبدا احیا دا تکوین نه دی بلکې د دې هغه مبدا چې نه یا قدرت ته او یا اراده ده قدرت به هلي چې کله دای کېدل او نه کېدل دواړه برابر وي او اراده به هلي چې کېدل الله تعالی ترتیب ورکړل په نو قدرت او اراده دا په صفاتو کې موږ ذکر کړی دي نو لہذا دا تکوین چې دا مبدا د دې صفاتو د لپاره نه جوړیږي نو لہذا دا به یو نوې صفت د الله تعالی لپاره د ثابت او پکار پوه شوي هغه شاعرو په مطلب پوه شوي والحاصل حاصل دار في ازل کې هو مبدا التخليق والترزيق والاماته والاحياء وغير ذلك چې په ازل کې دا تکوین دا مبدا تخلیق یا ترزیق یا اماتت یا احیاء دا کېږي وغير ولا دليل على كونه او دلیل نشته په دې خبره باندې صفه اخرى سوى القدره والاراده چې دا قدرت او د ارادې نه جدا بل صفت ده
بلکې دا بلاوله کې فإن القدرة بشک قدرت ته وان كان نسبتها الى وجود المكون وعدمه چې کله نسبت دغه وجود نه مکون ته وشي یا عدم ته وشي على سوا برابر دا قدرت ته ولكن مع انضمام الاراده لیکن کله چې دې سره اراده به وشي يتخصص احد الجانبين نو بدو جانبینو کې یو ته تخصیص وکړل شي خاص کړل شي نو دا به یو څه خبره نه وایي دا تکوین چې دی کنه تکوین دا کې اشاعره وي چې دا نوې صفت نه ده بلکې دا یو امر اضافي دی او امر عقلي دی اضافي یعنی د دې د بل څه په نسبت باندې ټیټه ترانو ورکول کېږي په خپل باندې دې حیثیت نشته ده احیا ده ذکر ژوند ته نسبت تکوین د دې حیات ته نسبت شو احیا موت ته نسبت شو اماتت او رزق ته نسبت شو ترزیق واښو په دې باندې وزدا ترزیق اماتت او احیا د دې مبدا دا په اصل کې یا قدرت یا اراده ده قدرت په حالې چې کله د دې عالم او وجود باندې برابر وي نو دې ته قدرت وي او چې کله په کېدو لا په نه کېدو باندې ترجیح ورکړل شو نو هغه اراده شوله نو دا به کوم یو نه صفت نه ده خو یا د ارادي او یا د قدرت د لاندې داخل دی تاسو کوی اشاعره وي او چې دا صفت تکوین دا پکې نه صفت نه ده هغه پوه شو به نه باندې اني پوه شو اوس په دې کې اخوا بل خبره کوي او ان شاء الله سبب یو ها بل ورځ ان شاء الله